بعضې خلک اعتراض کوي زموږ په د زنانو باندې چې تاسو ولې د سړو په شانتې مونځ نه کوئ. دا اعتراض دی. دا اعتراض مونږ باندې کېږي چې سړو او د ښځو په مونځ کې فرق نشته دی. زه تاسو له یو څو حدیثونه د دې متعلق ویم چې عزتمندو د سړو او د ښځو په مونځ کې ډېر فرق دی. ښځو او سړو په مونځ کې ډېر فرق دی. اصل د ښځې او د سړي مونځ تعلق د پردې سره دی. د ښځې مونځ ډېر پردې والا دی او د سړي مونځ کمې پردې والا دی. که د سړي سر بربند دی مونځ کېږي، که د سړي چې دی نو مثال په طور باندې سینه ښکاري مونځ کېږي، که د سړي لاسونه ښکاري مونځ کېږي. چې صرف ستر عورت د نوم نواله ګوډو پورې دا ځای پټ وي نو د ده مونځ کېږي. خو زنانه خو ټول ستر ستر دی که نه، نو فرق خو په دې کې مرال اوس ټیک شو. ځکه چې زنانه به صرف مخ ښکاري، لاسونه وخپو تلیل دا به ښکاري. دې نه علاوه که د زنانه لږ ځای ښکاري مونځ نه کېږي. پوه شوې؟ بل دا دی چې د سړي بهتر مونځ جومات کې دی او د ښځې بهتر مونځ کور کې دی. او دا زه نه وایم، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زنانه مونځ په کور کې دا د جومات نه بهتر دی. او بیا بل روایت کې راځي چې کور کې هم د کمره کې دننه په یو ګوټ کې چې مونځ وکړي دا بهتر دی. او مور بی بی عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها، بخاری شریف روایت دی چې که نن رسول الله علیه السلام موجود و ښځې به د جوماتونو نه منې کړې وي او دوی قصدن عمدن جوماتونو ته ځي. قصدن د صحابو سره خو د دوی دشمني ده که د مور بی بی عائشہ څوک ده؟ زموږ ټولو مور ده او دې خبره نه منې. نو چې د مور خبره څوک نه مني یا ښه که بدي، او دا هغه مور نه ده چې زمونږ دا الله فرمایي ستا مور ده. یو خلک وایي دا ستا مور ده که نه، او یو الله فرمایي دا مور ده. اوس د خلکو چې ویلي دا مور ده د دې نه منې نافرمانئ، او چې الله درته ویلي دی ستا مور ده او د هغې نه منې، راځئ روکې کوي. بله ګوره یو خبره بله کومه، دی به موږ ته نیغ نیغ کول وایي خانه کعبه وایي سعودي کې لاړ شو هلته وګورئ، هغوی رفع الیدین کوي، هغوی دا کوي، هغوی دا کوي. اوس خو خلکو ښکاره کړل چې هغوی 20 رکعته تراویح کوي او دوی څو کوي 8. دا خو اوس خلکو ویډیوګانې وکړتې، خلکو ته خدای دا سهولت را پیدا کړو. بله خبره دا ده چې تاسو وګورئ هلته د خانه کعبې امام ته وګوره لاسونه کوم ځای کې تړي، د نوم نه بره دې ځای کې تړي داسې، او دوی څنګه تړي داسې، دوی په سینه باندې او لاسونه په څنګلو تړلي وي. دا په یو حدیث کې هم نشته، دا بالکل غلط دی. اوس خدای په دې کې مو شرمول چې لاسونه هغوی دلته تړي او تاسو یې هلته تړئ. نو زه دا هم الله تعالی موږ ته راښکاره کړه. او ته چې کله مدینې منورې ته لاړ شي او مسجد نبوي کې الله تعالی موږ ټول بوځي، هلته ستنو باندې لیکلي دي امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعي په ستنو باندې مسجد نبوي کې دننه لیکلي دي او دوی یې نه مني. دوی څه کوي؟ نه مني. مطلب دا دی چې دوی د خپل مرضۍ مطابق ژوند تېروي. اوس درته حدیثونه وایم. عن وائل بن حجر قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك. یہ رسول الله علیہ السلام ما تو فرمائل وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرمائی چې کله ته مونځ کې فاجعل يديك حذاء أذنيك، نو خپل لاسونه غوږونو پورې اوچت کا. کم ځای پورې اوچت کا؟ غوږونو پورې اوچت کا. والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها، او ښځه د لاسونه سینې پورې اوچت کی وایي. فرق راغی که رانغی؟ او دا کم حدیث دی؟ دا المعجب طبرانی شریف چې ورته وایي، مجموع الزوائد ورته وایي، په دې ټولو کې دا حدیث موجود دی. بل روایت دی د مصنف ابن ابي شیبه، دا د امام بخاری استاذ دی. څوک دی؟ دا دغه کتاب دی. قال اخبرنا شیخ لنا قال سمعت عطاء رحمت الله علیه تابعی دی، د صحابو شاگرد دی. سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة. دنه چاته پوښتنه کو چې ښځه به څنګه مونځ کوي، ښځه به لاسونه څنګه اوچتوي؟ قال حذو صدیها. ده ورته وویلې ښځه به سینې پورې لاس اوچتوي. که د ښځې او د سړي په مونځ کې فرق نه ولې دی کس تپوس کولو؟ بیا تپوس یې ځکه وکړو چې موږ خو دلته اوچتو، ښځه به څنګه اوچتوي؟ نو ورته ویلې. بل حدیث درته ووایم.
قال رأيت ام الدرداء رضی الله تعالی عنها یو تابعی وی چې ما صحابیه وکړه ام الدرداء د ابو الدرداء خزا ترفع يديها حذو منكبيها حين تفتح الصلاه کله چې مو شروع کولو نو خپل لاسونه تر سینې پورې اوچت کړل. مصنف ابن ابي شيبه بل روایت ده د مصنف ابن شيبه ده حضرت عطا فرمای تجتمع المرأة اذا ركعت ترفع يديها الى بطنها وتجتمع ما استطاع ويکله چې خزر رکوع ته ځي نو ځان دراغون کی او کله چې سجده کوي نو خپل خېټه او خپل لاسونه د میلو کی څومره چې وي غونډې دې شي دومره دراغون شي. نو ګورا صفا صفا حدیثونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خو چې کم سړی وي زه نه منم نو هغه سره نشي منلی. نو په دې کې معذرت کوم چې کم خلک وي مونږ نه منو هغه مونږ نشو منلی او چې کم سړی وي مونږ حق منلو تیار یو مونږ الحمدلله په دې کې څه ورکو دلایل ورکو.